بسم الله الرحمن الرحیم. خجی الفصل السادس شپږم فصل د باب رابعنا مقاله اوله تزکیه الشهود د گواهانو تزکیه به څه حکمي دیو صورتونه بیان کړي دغه موافقي حکمونه بیان کړي. اول نمبر کله چې گواهان د امام د قاضي مخامخ گواهی ورکي نو اول صورت دا دی که چېرې قاضي په عدالت پیژني چې دا گواهان عادلان دي نو حکم یې دا دی چې بس د دیو گواهی به قبوله کړي بغیر د دې نه چې د دیو متعلق سوال وکړي چې دیو څنګه دي، ځکه قاضي تاسې معلوم دي. دویم دا که چېرې قاضي دا گواهان پیژني په فسق چې دا فاسقان دي بس گواهی به ورله رد کړي نه به یې قبلوي. او که چېرې د دیو حال چې دا په قاضي باندې مجهولو پته ورته نه لګېدله چې ښه دي که بد دي نو بیا به ګورو. دریم صورت وس که چېرې مقابل پې طعن وکړلو دیو حالت مجهولو او مقابل چې یعنې مدعا علیه طعن وکړلو نو ګواهي به د دې ورد شي. او که چېرې څلورم صورت که چېرې طعن یې وکړلو او ثابت یې نه کړلو، مخکې صورت دا و چې طعن پې مدعا علیه وکړو او ثابت یې هم کړو. څلورم دا دی طعن یې وکړو او ثابت یې نه کړلو نو اوس به تزکیه کوي، امام قاضي به تزکیه کوي، د دیو عدالت به معلوموي. نو که عدالت یې معلوم شو ګواهي به یې قبوله کړي او که خلکو بې جرحه وکړله مزکین او بس بیا به ګواهي رد شي. څلور شو. پنځم که خصم هم په دغه مجهول حالت کې خصم د سره طعن ونه کو لکه بیا خبره د حد او د قصاص وه نو د حکم نه مخکې به اتفاقا د دیو متعلق سوال کوي چې دیو صحیح ګواهان دي که نه، مزکینو نه به تپوس کوي. او که چېرې د حد او د قصاص مسله نه وه امام صاحب وایي سوال نه دی واجب د دیو متعلق، بس اکتفا به وکړي په ظاهر عدالت باندې. او صاحبین وایي بیا هم سوال واجب دی د دیو متعلق به د خلکو نه تپوس نه وکړي. دا پنځه صورتونه دي. صاحبین رای پکې مفتن به ده په دې اخري صورت کې. ښځې تزکیة الشهود اذا اشهد الشهود کله چې ګواهي ورکړي ګواهان امام القاضي مخامخ ته قاضي. اول صورت فإما يعرفهم القاضي یا خو به پیژني قاضي بالعدالت په عدالت باندې نو حکم یې دا دی فیحکم بهذه الشهادة من غیر حاجة الى السؤال فیصله به وکړي په دغه شهادت باندې بغیر د دې نه بغیر د حاجت نه الى السؤال عنهم چې د دیو متعلق خلکو نه تپوس وکړي چې دیو څنګه دي، دې ته حاجت نشته. دویم صورت دا دی واما يعرفهم القاضي یا به قاضي پیژني بالفسق ففسق نو فلا تقبل شهادتهم بالاتفاق به د دیو ګواهي نه قبلېږي. واما يجهلهم ای یجهل حالهم او یا به د دې خلکو حال مجهول وي د دې ګواهانو حال په قاضي باندې نو فإما يطعن الخصم فيهم بطعن مفسق او لا يطعن. اوس به خصم طعن کوي په داسې طعن چې هغه فسق ثابتوي او یا به یې نه کوي نو دریم صورت له راشي فإن طعن که خصم یعنې مدعا علیه طعن وکړلو واثبت طعنه خپل طعن یې ثابت هم کو وجب رد شهادتهم د دیو شهادت رد کول به واجب شي بالاتفاق. وإن لم يثبت طعنه که طعن یې ثابت نه کو دا څلورم صورت دی نو وجب السؤال عنهم نو واجب دی په قاضي باندې چې سوال وکړي د دیو متعلق بالاتفاق نو بیا فإن ثبت عدالتهم قبلت شهادتهم وإن جرحوا ردت شهادتهم. پنځم صورت وإن لم يطعن الخصم که چېرې خصم د سره طعن کړی نه نو بیا فإن كان حدا وقصاصا که د حد او د قصاص په مسله کې ګواهي و نو وجب السؤال عن الشهود بیا واجب دی چې سوال تپوس وکړي د ګواهانو متعلق قبل الحکم د فیصلې نه مخکې دا اتفاقي مسله ده. وإن كان غیرهما او که چېرې حد او قصاص نه و نو ففيه خلاف په دې کې خلاف دی. نو قال امام صاحب رایې دا ده چې لا یجب سوال نه دی واجب اکتفا بظاهر العدالت. امام صاحب اکتفا کوي په ظاهري عدالت د مسلمان باندې، اصل دا دی چې مسلمان دی عادل. او صاحبین فرمایي یجب السؤال واجب دی د دیو متعلق
وقول الصاحبین هو المعتمد قول د صاحبینو معتمد والمفتابه دی اخیر کې وی دا اختلاف چې دی اختلاف د زمانه دی لا اختلاف حجت و برهان د حجت او د برهان نه دی ځکه زمانه د امام صاحب چوا زمانه الصلحاء دا د صلحاء و زمانه وا د تقوا زمانه وا نو صاحبینو په زمانه کې به فساد او دروغ زیات شو فلما كثر الكذب والفساد في زمن الصاحبين اوجب السؤال هغه به سوال د گواهانو متعلق دا واجب کړلو الجرح على الشهود اوس که خصم یعنی مدعا علیه د مدعی په گواهانو جرح وکي د هغې بیان راته کوي نو موږ قدرۍ کې ویلو جرح په دوه قسمه ده یو مجرده ده او بله مرکبه ده جرح مجرده چاته وی ما يتضمن تفسيق الشهود من غير أن يتضمن إيجاب حق من حقوق الشرع أو العبد جرح مجرد دی ته وی چې دغه جرح د شهود و فسق ثابت کی بس او د الله حق د شریعت حق او یا د عبد حق چې هغه نه واجبوي نو دا قسمه جرح کول په گواهانو باندې د لیس اعتبار نشته دی اگر که دومره به وکي چې په قاضي به لازم وي چې هغه د گواهانو متعلق تپوس وکړي چې دا صحیح دي که نه دي مویل جرح مجرد هغه جرح ته ویلی کېږي چې هغه د گواهانو فسق ثابتوي او دا پکې نه چې د واجب کی د شریعت حق یا واجب کی د بنده حق دې در نه متضمن او که چېرې جرح داسې وه چې هغې د جرح په وجه باندې یا د شریعت حق ثابتېدلو او یا د عبد د بنده حق ثابتېدلو دغه وخت کې به جرح مرکب وي او دغه جرح به قابل قبول او مقبول وي برحال ګوري الجرح على قسمين جرح په دوه قسمه ده مجرد و مرکب اول د جرح مجرد تعریف کوي ما يتضمن تفسيق الشهود دغه جرح ده چې متضمن وي د گواهانو فسق لره ثابته کی چې گواهان فاسقان دي من غیر يتضمن ایجاب حق من حقوق الشرع بغیر د دینه چې متضمن وي چې ثابت کی حق د شرع د حقوقنا یا د عبد د حقوقنا لکه مثال به څه وي د جرح مجرد چې هغه صرف د گواهانو فسق ثابتوي او هغې سره متضمن نه د شرع یا د عبد حق لره لکه نحو ایطعن علیهم خصم مدعا علیه طعن وکي په گواهانو څنګه طعن بانهم فسقتون چې دا خو فاسقان دي دې کې د هغو فسق صرف ثابتوي نور د شریعت او یا د بنده حق پې نه ثابتوي نو دا جرح غیر مقبوله ځکه ده چې هغه به وایي ټیک د موږ فاسقانو خوست توبه وباسو یا هم د دې نه مخکې ایستلی یا داسې جرح طعن وکي چې دي و چې دي اکلت ربن دا د ربا سود کوونکي دي او زنات یا دي ایطعن علیهم بانهم زنات زناکار دي او شربت خمر سکون کې د شرابو دي او انهم اقروا انهم شهدوا بالزور یا دا خصم طعن وکي چې انهم دا گواهان چې دي خو اقرار کړی چې انهم شهدوا بالزور چې موږ د دروغ گواهي ورکو او انهم اجرؤوا في هذه الشهاده چې په دې خپله گواهي باندې موږ کری اخلو تنخواه اخلو اجرت اخلو دا قسمه طعن وکي او انهم اقروا یا خصم طعن وکي چې د گواهانو اقرار کړی چې ان المدعي مبتل فی دعواه چې مدعي د چا دپاره چې موږ گواهي ورکو په خپله دعوه کې مبتل دی او نحو ذلك یا دغه شان بل قسمه طعن وکي بهرحال فاذا طعن عليهم کله چې خصم طعن وکي په گواهانو بمثل هذا دغه شان طعن واراد ان يقيم الشهاده او اراده وکي چې په خپل خبره باندې کم چې د گواهانو خلاف خبره کوي په خپل خبره باندې گواهان هم قائم کی یعنی داسې گواهان قائم کی چې مدعی گواهان زیناکار دي شراب سکون کی دي سود اخیستون کی دي دروغ گواهی ورکوي وغیره بیا به قاضي دا گواهی نه قبلوي د دې خصم گواهی د مدعا علیه گواهی به د گواهانو په خلاف چې کومه راوستې دا به نه قبلوي
لم تقبل منه نبت قبلیږي وان كان طعنه هذا خبره مې کړې وه اگر که د خصم دا طعن چې دی دا به دا خبره لازمه کي په قاضي چې د ګواهانو متعلق دي صحیح تفتیش وکړي وان كان طعنه هذا يوجب دا به واجب کي په قاضي باندې السؤال عنهم السؤال عنهم چې قاضي سوال وکړي د دې ګواهانو متعلق وجه عدم قبول هذه البینه والسؤال دا دی چې څه وجه ده چې د خصم دا قسمه ګواهي به قاضي نه قبلوي نو جواب دا دی دا قسمه ګواهي چې ده دا اصل کې د ګواهانو په فسق باندې ده چې دا ګواهان د مدعي فاسقان دي او فسق داسې یو شی دی چې تحت حکم الحاکم د قاضي د فیصلې د لاندې راځي نه نو ځکه ما وختیم دا خبره وکړه چې ګواهان دا ویلی شي چې ټیک د موږ فاسقانو بس اوس هم فسق پرېښودلو بهرحال کوم شی چې د قاضي د فیصلې د لاندې نه راځي نو بس قاضي په هغې کې څه قسمه فیصله هم نشي کولی او دا همدغه شان دي وجه عدم قبول هذه البینه وجه عدم قبول هذه البینه ان البینه چې لا تقام على ما دا قایمیږي په هغه شي باندې يدخلو تحت حکم الحاکم چې هغه د حاکم د حکم د لاندې راځي وهذه البینه چې دي دا خو مثبت دي للفسق او فسق چې دی لا يدخل تحت الحكم حكم دلاندې نه راځي لأن الشهود يمكنهم ذکر ګواهانو ته ممکنه ده ان يدفعوه بالتوبه چې د خصم دغه ګواهي رد کړي په دې طریقه چې به موږ خو توبه ویستله دغه کوم ګناهونو اثبات چې ته کوشش کوې د هغې نه توبه ویسته بهرحال دویم صورت والجرح المرکب هو ما ده هغه ده چې دا جرح متضمن یا خو د شریعت حق لره ورسره ثابتېږي او یا د بنده حق لره وما دا هغه يتضمن ایجاب حق چې متضمن وي چې واجب کې حق من حقوق الشرع او العبد لکه مثال مدعا علیه په ګواهانو د مدعي باندې دا طعن وکړي چې جی دیو زنا کړې ده مخکې ویلو زناکار دی اوس وایي زنا یې کړې ده یا یې شراب څښلي یا یې غلا کړې ده او ټیم هم پې ډېر نه دی تېر شوی په دې باندې ګواهان راولي باقاعده په دغه صورت کې شریعت حق ثابتېږي زنا یې کړې ده حد زنا به پې جاري شي شراب یې څښلي حد شرب دغه شان سریقې صورت کې حد سریقه به پې جاري شي ان يطعن المدعى علیه چې طعن وکړي مدعا علیه خصم بأنهم د مدعي دا ګواهان چې دي زنه دیو زنا کړې ده او شربوا الخمر یا شراب څښلي او سرقوا منه یا یې زما نه غلا کړې ده کدا دومره پیسې ولم یتقادم العهد وخت هم ډېر نه دی تېر شوی لکه موږ ویلي حق الله کې چې ګواهي لیډ شي د یو میاشت نه زیات بیا خو نه قبلېږي یا به کې داسې طعن وکړي او احدهم ان يطعن المدعى علیه بأن احدهم چې هلکه به دې ګواهانو کې یو ګواه چې دی دا خو شریک المدعي دا خو د مدعي شریک دی او مدعا به مال هم وي والمدعا به مال یا داسې طعن وکړي او ان يطعن المدعى علیه بأن احدهم چې یو پکې قاذف المغذوف دا خو د مغذوف قاذف دی یعنی سړي ته د زنا نسبت کړی دی او یدعي او هغه پې اوس داوم کوي چې تا ما ته د زنا نسبت کړی او نحو ذلک دغه شان نور بهرحال فاذا اطعن الخصم کله چې طعن وکړي خصم من هذا القبیل د دغې قبیلې نه چې هغې کې یا د بنده حق وي او یا د شریعت حق ورسره ثابتېږي واراد او اراده وکړي دا خصم مدعا علیه ان یقیم البینه چې په خپله دعوه بینه هم قایم کړي نو قبل منه چې قبلېږي به احیاء للحق المتضمن دې لپاره چې ژوندی شي هغه حق المتضمن کوم چې په ضمن د دغه دعوه کې رالی فإن اثبت طعنه بهرحال که چېرې په ګواهانو سره خپل طعن ثابت کړي نو ردت شهادتهم د مدعي د ګواهانو شهادت به رد شي وإن لم یثبته که ثابت یې نه کړي نو سأل عنهم القاضي اجماعا د دې ګواهانو متعلق به قاضي اجماعا تپوس کوي وحکم متى ظهرت العداله به چې عدالت راشو کله بس بیا به فیصله وکړي